غزوه تبوک داغه موقع جوړه ده نبی رسول الله والسلام چې کوم دنه اعلان کړی دسو د جهاد پدې کې لزر صحابه چې کوم دنه نبی رسول الله والسلام سره شو لاړ سکسان د عذر د وجه نه پاتې شو او منافقان هم ډیر پاتې شو او یو درې کسان دي چې دا به عذر پاتې شو دا کعب ابن مالک چې د خپل واقعیا بیانې خان د خپل ځان او د خپل ملګرو کعب ابن مالک وي مونږ چې کوم دینو زه هیڅ یو غزوه کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو پاتې شوی نه او په یو غزوه کې بدر نه علاوه په بدر کې چې کوم دینو تلې نو ما خو ګوره هغه کې دا خبر نه و چې څوک لانل نو پاغه باندې وسی پاغه باندې هغه کې دا خبر نه و که څوک نو تلی نو ګناه پې نه و خو نور دا غیر علاوه تر غزوه تبوک پورې د یوې غزوې رستو پاتې شوی نه او په دې ټولو غزوو کې چې کوم دینو زه دومره مالدار نوم زه دومره مضبوط نو او نه سره دومره سورلې وي لکه څومره چې په دې جنگ کې وي د دې په موقع باندې وي زه په دغه وخت کې د غزوه تبوک په موقع باندې خو مضبوط وم د بدن نم برابر وم بیماری سم نو او بل د یوې سورلې په ځای سره دوه سورلې او خاغم چاته وي صحابه چې کوم نه لاړل زروست شمال ز معاشره چې کوم نه سورلې دي او کنن نینو سبب چې کوم نه ور پسې لاړ شو وای چې سبا شو نو راوته لما کورنا او اراده مې وکړه چې زم خو پدې کې مې بیا پدې تلو کې چې کوم دین را باندې بیا ما خام شو بیا کور ته لاړم سبا بل ورځ د درې سره ورځې د تیرش خلا نه پاتې شو چې پاتې شو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په باره کې د کسانو نه تپوس کړو د غزوه تبوک په مقام کې څنګه چلېغه کعب ابن مالک نخکاری نو یو کس ورته ویل چې هغه خپل صادرونو ماته وخت کې لګه مالداري راغلی و خپل صادرونو خپل جامو وغیرہ چې کم دینه پاتې کړي معنی پاږي کې سره مست دی دا خبره لګه دسي خنوا معاویه رضی الله عنه چې کم دینه شو پاسې دوی نه دا څه خبره نه ده هغه بس عذري هغه د چې کم دینه نه پاتې کی پدې کې یو سړی چې کم دینه په اسمانه سور را روان دی او د دوړي خيج صحابه ول چې دا کعب ابن مالک دا چې کوم دینو نبی رسول الله والسلام چوکتل نو کن ابا خیثمه دا چرته ابو خیثمه دی ابو خیثمه دا واقعا اگر رست آیاتونه روان دي چې ابو خیثمه هغه صحابي دی چې د خپل باغ کې ناس دی بیبي مصرخوا کې ناس ده تازه کجوري ول بیبي راوړي دي تازه وبدي او خمزدار د ګرمي موسم دی کنه او خسته وګت سورې دی او دې چې کوم دینو ناس ته د خپلې خسته بیبي سره او نبی رسول الله والسلام په دې سخت ګرمۍ کې چې کوم دینو لاړې دې سو وخت ایثار دی خود چې کوم دینو زړه دا خبره ونه منله چې نبی رسول الله والسلام دې په جنگ کې چې کوم دینو په دې سخت ګرمۍ کې جنگيږي او زری دې په دې سخت خسته یخ سوري کې خسته یخ یوبو خسته تازه کجوري او د خپلې خوږی بیبي سره سکیما دلته ناس ته مزید یخ بس دا ارچي وګورځو دیار سره الله تبارک وتعالى او روان شو لار د نبی رسول الله والسلام پسې هغه چې کله اور سید ناغه سو کو ابو خیثمه او مکه صحابي دا صحابي درستو آیت روان دي ما تاسو واقعا ویل ټیک شو ابو خیثمه چې تاسو شو نو دا کعب ابن مالک وای چې زروست پات شو منو بس لاړم چې زما کم خپلوانو هغه کربتلما او ویل به مې چیرې څنګه چلې ما خودش چل کړې دي به عذر پاتې شوی ما څه طریقه راته خو یا سلار راته خو سبق او په خپل ځل کې بیم څه دروغ مروغ را جوړول چې څه دا دروغ بویم دا دروغ بویم دا دروغ بویم خو چې بیا مې ویل یاره کسه دروغ ما نو پیغمبر ته به توري وحي معلومه شي نو زما ټول حالت ورته معلوم شي یو طرف ته مې دروغ ویلي بل طرف ته مې چې کم دینو هغه دروغ کارم شي وای په دې حال کې ما او خفوما مختصر لازم نبی رسول الله والسلام چې کم دینو د غزوه تبوک نه شو را واپس کی روان دي خبر خور شو چې نبی رسول الله والسلام را روان زه چې کم دینو پدې ما هغه ټول دروغ مرو ټول شاته کړل او مال چې هر سکی رښتیا ورته ویم الله به کم دینو سکی زما مرسته ومي کوي پدې کې نبی رسول الله والسلام راغې دغه حدیث کې دي چې کله نبی اسلام د سفر نه راتلو نو چرته وته جمعه ته وته 2 رکعات نفل به کول لسری دا سنت دي
نبی رسول الله والسلام مسجد نبوي ته راغی او 2 رکعاته نفل وکړل خلق چې کوم نه روان دي او دا چې کوم نه ملاويږي ټیک شو غزوه تبوک هغه غزوه ده چې ګوره جنگ هم پکې نه شوی ښا جنگ هم پکې نه شوی او یو صحابي عبد الله المزني ذل بجادين دام پکې بغیر د جنگ نه وفات شوی تاسو ته ما یو ورځ واقع ویلې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مال د شهادت دعا او نبی صلی الله علیه وسلم ته سوي وی یا الله زما د عملګری د دشمن د لاس نه وساتي وی حضرت يم چې مال شهادت دعا وکړو چې الله دې وساتي نو اے ذل بجادين اے عبد الله المزني دا چې د الله په لار کې کرتبه نه مړ شنو سي شهید دې پکې صرف وفات شوی د سخت تبه پر راغلی و او د شپې نبی رسول الله والسلام په خپل لاسو او بکر صدیق او عمر فاروق دې درې وانو کسانو څومره معتبر کسان دي په خپل لاسو باندې لحد تک اوس کړي قبر تک اوس کړي دې پکې صرف وفات شوی نور څوک نه دی وفات شوی شهادت وغیرہ پکې رچانه شوی کعب ابن مالک وایي چې زرا چې کله نبی رسول الله والسلام جمعه تراغه نو زم د خلکو سره لاړم خلکو چې کوم د لاسونو ملاول پدې کې هغه بغیر عذر والا کسان امرال چې هغه لاسونو ملاوي نبی صلی الله علیه وسلم اجازه نه وغوښته او رال نبی صلی الله علیه وسلم ته قسمونه کوي او لګیا دي منافقان نه کړي چې رجی زمونږ دا کارو زمونږ دا کارو دا کارو هغه کارو نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دغه په قسمونو دغه په چلاکی باندې سو کړل اعتماد یو کول لاسونو وسره ملاو کړل او دغه نه خوشاله خو زه خو چې کوم دنو زه خو نبی صلی الله علیه وسلم په اجازه چې زه سو کې زه چې نبی رسول الله والسلام قال ورلم او وسره ملاو شما نو ما سره لاس ملاو کو خورات وی خاندل تبسم وکړو خو تبسم د مغضب د غصې څنګه تبسم خندا وکړه د غوسه کیدون کی چې غوسه مرابط وای ما چې کوم د نبی رسول الله والسلام ته ویل چې اې د الله رسوله کزتا ته دروغ ویم نو دروغ ویل شم او دسه دروغ چې تا نه پیژان خلاص کم خو ما ته بدر چې الله تعالی به تا ته وحی وکي او زما غټول دروغ به تخکار کی دروغ نه ویم به عذر پاتې شوم او درتلم خو په دې درتلو کې نن سبا کې کوم دنه شوم اسپات شوم در نه را نبی رسول الله والسلام ورته ویل ځه وې دا الله حکم ته انتظار کوی چې تاسو مبارک الله سره فیصله را دي دې د دوه نور مرګري دي مراره ابن ربی هلال ابن امیہ دی وې منګ درې واړه چې کوم دنه شو لاړ وو ترجمات بیا وی چې دا کعب ابن مالک دی وی چې زخه ځوانو ما خدا مراره ابن ربی او هلال ابن امیہ دا دوانه لګ بډاګانو نو دی به جمعات تډیر نه راتل زب جمعات ته راتلم ما به نبی اسلام پس مونږ کو او چې مونږ به مې کو نو ما به نبی اسلام ته قتل چې آیا نبی اسلام ما ته ګوري کنه ګوري او چې کله به جمعات تراله نو ما به سلام اچو په نبی اسلام چې په نبی اسلام به سلام واچو نو ما به د نبی اسلام شونډو ته قتل چې آیا مال جواب راکې کنه راکې او چې مونږ به کوم نبی اسلام ته ما قتل خو چې کله به ما نبی اسلام ته قتل نو نبی اسلام مستر کې خطا کړی ما ته نه قتل او چې کله ما خطا قتل ما به نبی اسلام ته نه قتل نبی اسلام ما ته قتل بیا پدې کې چې کوم نه ورځې تیرې دي سلويخ ترځي وته سلويخ ترځي پس نبی رسول الله والسلام حکم کو چې کعب ابن مالک او داغه دوه ملګرو سره چې کوم نه خبرې مسکې بند کړي خبرې بند شولې بار زما صحابه سره ملاویږم شکر سره ملاویږي چاته سلام کوم شکر علی السلام جواب نه راکړي چا سره خبرې کوم شکر سره خبرې نه کوي غب شپ سره نه لګي نو چې دوس حالت شي نبی مخفا صحابه ملګری مخفا اوې د تنګي چې کم دی او د پریشانې ساعت ته نو پدې کې اثر یې خیال لې چې دا موت اوې زما واست په دې ډول بس تیرې دي خفه دی وی چې کم دی نو د دې خفقان په موده کې په بازار کې روانې مو بازار کې ګرځم یو غسان یو علاقه ده چې د غسان بادشاہ خطر را لګلې دي درې خمو په کپڑا کې بندې یو سړی आवाज لګی په بازار کې چې کعب ابن مالک څوک دی کعب ابن مالک راته وایي وای څوک ورته په خپل دا نوم نه لچې دا کعب ابن مالک روان دي خا دومره سره خلکو تعلق کټ کړي هغه خلک ورته په اشاره سره وای دغه روان په اشاره سره وای دې مال راغی ما سره چې کوم دی الیک سره کو ماته ویل وی چې ته خپل ملګری پریخي او راځه موږ به تعالی زیدر کعب بن مالک خو په دې خبر باندې پوښ چې د په ما باندې کوم دنو ګمان د بل څه دی
چې ګینه زب نبی رسول الله والسلام پرېږدم او د دې سره بلال شمه او د دې براله چې کم دینو مزي چرچی چې کم دینو راکی او منافق او کافر بشي وای هغه خط چې ما واغست او خط کې دغه خبر لیکلې وي چې ته خپل مرګري دنه خپره رضا مونږ سره دې زیشته دې مونږ چې کم دینو د خلکو بے قدری نه کوو داغي مونږ قدر کوو وای په جړاش جړل می چراشه زمانه چې کم دې اوس د کافرانو د منافقانو تم پیدا شولا زه دومره قتل اړم وای هغه خط مې راواغست خواږه ترور بلیدو او هغه ته مې وبېستو او مې سوځ لاړم کوړه نبی رسول الله والسلام پیغام را لګلې د دې دریو وانو بیبيانو ته چې بیبيانو تاسو ته جدا شي تاسو مو سره تعلق نه ساتي دا کعب ابن مالک وې زماغه دو ملګری باغی کې د هلال ابن امیہ د هغه بیبي دا خو بډاګان دي کنه بیبي بډای ده هغه نبی رسول الله والسلام لاله نبی رسول الله والسلام ته اے د الله رسوله هلال ابن امیہ خو چې کم دی رسده هغه غریب بډا سړی دی خادمان نوکران نشته چې زه دا خدمت نکوم نه هغه به کم دی ډیر خراب شي نبی رسول الله والسلام راته ویل دی بیبي تی ویل چې ټیک تا دا خدمت کوا خو ګوره کو مجامعات ونکي هم بستری ونکي وای دا زما دا دو ملګری خو چې کوم دنو بډاګانو دا غي خود مر طاقت نو زه خو ځوانو ما نبی رسول الله والسلام ته کوم دنو دی بیبي ته می ویل چې تلاړه شه او نبی رسول الله والسلام ته وایا چې زه دا کعب ابن مالک وای چې آیا دا خپل خزه طلاق کم او کنه پلار کړو لګم سو کم نو نبی رسول الله والسلام ورته ویل چې طلاق وې ما خداغه نه چې کوم دنو جدا اوسېګا مباشرت به سره نه کی وای زه خو ځوانم ما چې کم دینو خپل ځان باندې قابو کوله او د خزه تعلق هم را سره کټ خزه را سره خبر نه کوي پدې کې زما د یو د ترزوی می او قطاده نمو او داغه باغ هغه خپل باغ کې زلالم او قطاده ته ویل چې اے قطاده السلام علیکم ورحمت الله جواب نه راک به مرته چې ته زما د ترزوی او ته زما خوب ملګری ته زمانه خبردارې چې د نبی رسول الله والسلام مبارک او د الله مبارک زما ساقي دی آیا زه رښتونه نیم زه په خپل ایمان کې رښتونه نیم وی هغه مال هیڅ جواب نه راک التم تنگ شوم د التن رالم بس کور کې می شپې ورځې سبا کول او جړل بم دا جړاوا او دا جړاوا هلال ابن امیہ خزج راغلی و نبی رسول الله والسلام ته ویل چې هغه خو بوډا دی و اې دا الله رسول د کوم ورځ نه چې وسرستا تعلق کټ شوی د سلوي ورځې تیر شوې دي دا حق ورځ روا ده نن ورځ پوری دا غسترګي وچی شوی نه دي هغه ما طرف ته قسم اعلان کړي چې ته ویچرا دا غسر مجامعات مو سره نه کی هغه ما طرف ته ګورم نو کعب ابن مالک وی دا ورځ په مونږ تیرې ډېر سخت او وی زمون باندې دغه چې دا کوم خبره قران کې دا وی هم دغه شان دا په مونږ باندې زمکه چې کم دنو تنگ شي زمونږ زړونه تنگ شي پدې کې چې کم دنو 50 تم ورځ باندې د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې نبی رسول الله والسلام نبی رسول الله والسلام به جواش په دی بیبي کوله بل بیبي کرا او بل بیبي کرا په دغه شپه باندې نبی رسول الله والسلام چې په سبب باندې کعب ابن مالک ته خوشخبری او دغه ملګرو ته زیره ملاوي په دغه شپه باندې د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې زیره راغ وحی رااله دا آیاتونه نازل شو ام سلمہ نبی رسول الله والسلام ته اې د الله رسول خو خدای نه چې لاړ شم او زیره ورکم دی خلکو له وینا و شپه دا خلکو باندې خوب مخرب واش خلکو باندې شپه ګډ وډوم نبی رسول الله والسلام تر د ساره پورې چاته دا خبر نه کوله چې سار منځ وکړو نو نبی رسول الله والسلام چې د منځ نه پس کله مخره وګرځو صحابه ته وی چې زیره واخلي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت آیاتونه ورتواورول او زیره ورکي هغه دریو کسانو ته استغفر دریو ملګرو ته چې الله تعالی توبه سکړه قبول کړه پدې کې چې کوم دینو چې څنګه دا خبر نبی رسول الله وکړه س صحابه پیادل س په منډه س په اسونو س په سورلو منډه کړلې د کعب ابن مالک او د هلال ابن امیہ او د مراره ابن ربیع داغي کورونو ته چې زیره ولا ورکی ابو بکر صدیق رضی الله عنه جبل السلع په مدینه کې چې کوم دینو یو غر دی هغه ته اوخت دا نور خلق چې کم دینو منډي والی اول ته ځان نسو نبی ابو بکر صدیق چې کم دینو جبل سلعه توخت او आवाज ولګو چې اے کعب ابن مالک او دا غملګرو ابشروا زیره واخلې ستاسو دعا ستاسو توبه چې کم دینو ولا قبول شو وای ما چې کم دې د سورلو او د کسانو د راتلو مخ کې دا आवाज باور زره کوټې په چت باندې
زه د کوټې په چت باندې دا आवाज مې واورید او ما څه وویله ما چې کوم دی نو زر په سجده باندې پرېوتلم سجده د شکر مې وکړه دې حدیث نه سجده د شکر هم چې کوم دی نو سره ثابت ده چې تا باندې یو خوشحالۍ زیری څوک وکړي نو څه به وکړي سجده د شکر وکړه سجده د شکر څنګه ده په هغې کې بس صرف الله اکبر ووایه لاندې لاړ شه او د الله چې کوم دی نو تسبیح پکې ووایه او بس بیا راوچت شه اودس یې کو بیا اودس اودس ضروري نه نو وایي زه چې په سجده د شکر سجدې باندې پرېوتلم او جړل مې ما د اواز چې اورېدلی نو ما ته پته وه دا اواز د ابوبکر دی ټیک شو وایي ډومبنی هغه کس چې ما له هغه زیری را رسولی و زما په بدن باندې صرف یوه جامه وه هغه جامې مې لرې کړې او هغه له مې په زیري کې ورکړې چې تا ته څوک زیری وکړي نو د زیری ورکولی شي ذات حدیث نه معلومه شوه صحیح شو څه ورکولی شي وایي زیری راکړه خلک وایي که نه وایي ما هغه جامې هغه له ورکړې زما نورې جامې نه وي او بس یو لنګ مې و او څادر نه چې کوم دی نو لاړم مسجد نبوي ته اوس د نبي علیه صلات وسلام سره چې کوم دی نو دا یو ګڼه جوړه ده په مسجد نبوي کې زه ډومبنی هغه کس چې عبید الله ابن طلحه نوم دی عبید الله ابن طلحه هغه کس ډومبنی ما ته وایي چې مبارک دي شي ستا دعا قبول وایي زه به د ټولو احسانات په زمانه ویر شي خو دا احسان د عبید الله ابن طلحه چې ما ته اول هغه کس ته چې ما ته ویلي چې توبه دې قبول شوې مبارک دي شي وایي دا احسان مانه هیر نه شي وایي زه لاړم د نبي علیه صلات وسلام سره چې کوم دی نو میلاو شو او دا چې کوم دی نو نبی علیه صلات وسلام ماله زیری راکړو او چې ویل چې ستا دعاګانې دا آیتونه راته واوره د هغې نه پس زموږ دعا څه شوله قبوله شوه دا چې کوم